بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه باندې د سونو اف ام په پاڼه باندې د خیبر سونو خیبر پښتونخوا په پاڼه باندې زموږ پروګرام کتونکو تاسو ټول په خپل پروګرام به خبر پښتونخوا کې تاسو قربه محمود جان بابر هرکله او السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا زمونږ د روانو چارو پروګرام وي د زیارتو د جمعې په ورځ باندې، نو مونږ نن بیا هم زمونږ ګیر چاپیره چې سره روان دي دې ته مونږ روانې چارې وایو. نو په روانو چارو کې یو دوه درې داسې خبرونه چې مونږ ویل چې په دې باندې لږه خبره ضرور پکار ده چې هغه وکړو او ستاسو رای هم پکې والو او په خپله هم پې خبرې وکړو. نو که تاسو څوک مونږ له په دې زموږ پروګرام کې کال کول غواړئ نو تاسو کال کولی شئ د پېښور په نمبر باندې 091 52 54 143 52 54 143. او زموږ د نن پروګرام موضوع ده چې په پاکستان کې حکومت لګیا دی یو منصوبه جوړی او د هغه منصوبې لاندې یو کوشش روان دی چې زمونږ کم داسې سیزونه چې هغې ته مونږ توانایي وایو چې بجلی پکې راځي، اوبه پکې راځي، پټرول پکې راځي، هغه سیزونه چې هغه زمونږ ژوند نیغ په نیغه امروزه د هغې نه متاثره کیږي، نو د هغې د بچت څه لار روباسو، ځکه چې په دې باندې د پاکستان زیاتره پیسې چې څومره هم راغونډېږي حکومت سره نو هغه مونږ په پټرولو اغستو باندې لګو او دې نه علاوه زمونږ بجلی چې کومه جوړېږي هغه هم ډېره ګرانه پروزي، خلکو ته هم ګرانه پروزي. حکومت ته داسې یو پروګرام روان دی چې د گاډو پر ایستو دپاره وایي کېدی شي څنګه چې په نوره دنیا کې داسې دي چې په د ګاډۍ به سړی د کوره راوباسي نو 100 ورځې او په هفته کې رایستی شي او په هغه ګاډي کې څومره کسان کېناستی شي او څومره پټرول یو کس ته میلاوېدی شي. نو دا وایي چې د دوی داسې نکتې دي چې په هغې باندې که عمل کېږي، لکه دوکانونه وختي بندولو یو خبره روانه ده، که ټول دوکانونه په وخت باندې بندېږي او سهار په وخت باندې کولاویږي او د رڼا نه زیاته استفاده کېږي، نو دا یو اندازه ده چې 4,000 میګاواټه بجلی چې کوم پاکستان کې ده نو هغې بچت کېدی شي. نو که د بجلی بیا کم استعمالیږي نو بیا به دا که ولس ته میلاویږي نو بیا به دا ارزانه دا د دې د یو منصوبه داسې دې باندې خبرې اترې روانې دي او که په دې باندې عمل کېږي د هغې اثرات پسې. دویمه دا ده چې زمونږ په ټولنه کې وسله کافي زیاته شوې ده، که نه تاسو ته پته ده سړي سره ټوپک او تمانچه د غوسه مر سړي له ډېره ورځي. نو پرون په صوابۍ کې یو ډېر غمجن خبر مخې له راغلی، هغه خبر دا و چې د کرکټ په میدان کې د 2 کسانو جنګ وشو، یو پکې بیا لاړو کور ته او ځان سره ټوپک راواغستو، خپل خپلوان یې راوستو په صوابۍ کې او هلته نه هغه بل چې چا سره جنګ کړی نو د هغه سړی هم پکې ولګېدو، یو سړی و د هغې 2 زامن، د یو کوره 3 کسان پکې ووژلی شو. نو دا یو داسې معامله ده چې په دې باندې هم لږې خبرې مونږ په کار ده چې به تورې ټولنه مونږ وکړو. که تاسو هم په دې موضوع باندې مونږ ته کال کول غواړئ نو 52 54 143 مونږ به تاسو هم اورېدل غواړو. په دې موضوعاتو باندې او نور موضوعاتو باندې به مونږ خبرې کوو. ما سره دې وخت کې په سټوډیو کې موجود دی، په پېښور سټوډیو کې د خیبر پښتونخوا وتلی خبریال او په پېښور کې د GNN TV بیورو چیف کاشف الدین سید صاحب. کاشف الدین سید صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه کوم چې تاسو د راغوښتو. زمونږ اوریدونکي هم تاسو ګوري او زمونږ خلک چې څوک په فیسبوک او په هغه باندې د یوټیوب باندې تاسو ګوري هم لګیا دي. موږ تاسو د تجربې نه استفاده کول غواړو. د حکومت لګیا دی یو ځل بیا داسې خبرې اترې روانې کړي دي، دا مخکې هم داسې شوي وه چې بازار به په وخت باندې بند کړو، پټرول به کم استعمال کړو. بیا به زه هم در سره یو تجربه شیر کوم، خو تاسو راته په دې اورال که داسې کېږي نو د دې لکه څه ضرورت دی، زمونږ څه فرق پرېوتی شي دې سره؟ ډېره مننه محمود جان بابر صاحب. یقینا تاسو چې کومه خبره وکړه یا د حکومت چې کومه منصوبه ده یا عزم ده اراده ده نو اڅه خو دا ډېره خوندوره ده، خو تاسو په خپله باندې وفرمایل چې یاره مخکې هم داسې شوي دي او زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې دلته زمونږ چې څومره پالیسۍ جوړېږي هغه په عارضي بنیادونو باندې جوړېږي او دلته زمونږ ټول سیستم چې روان دی هغه په اډها قسم باندې روان دی، مستقل بنیادونو باندې په پایدار بنیادونو باندې موږ دپاره پالیسۍ نه جوړېږي. تاسو په خپل انټرو کې خبره وکړه چې یاره د بهر ملکونو هغې د دې دپاره غور کوي، هغې د دې دپاره فکر کوي. محمود جان بابر صاحب یو خو د حکومت منصوبې دي، نو آیا په دې کې صرف د حکومت دغه منصوبې په دې کې کردار ادا کولی شي که عام وګړي زه او تاسو زمونږ اورېدونکي هم په دې کې کردار ادا کولی شي؟ زما خپل دا خیال دی چې په دې کې مونږ تاسو ډېر ښه کردار ادا کولی شو، خو آیا مونږ په دې مسله باندې پوه یو؟ مونږ ته دا داسې ښکاري چې داسې یو ساینسي مسله ده
او بس د انرژي او د توانایي دغه دی، دا به ته ساينسدانان به کینی او په دې باندې بغاور کوي. حالانکه داسې نه دی. اوس خبره دی راغلی دا چې دا سیز زمونږ په سر دی، او کچره مونږ نن په دې باندې غور نه کو، په دې مزان پوی نه کو، او دا د بچت چې تاسو کوم خبر ورکړه چې د بچت کم انداز دی یا د بچت کم ذریعہ دي، دا مونږ خپل نه کړی، زمونږ راتلونکي نسل هغه به د ډېر لوی بحران سره مخ کیږي. په هغې کې اوس د حکومت ته طرف نه چې څومره کیږي، نه څنګه چې مونږ مخکې عرض وکړو چې دا منصوبې خو جوړې شي په کاغذ کې او اعلانات هم شي، بیا فالو اپ دا غیر نه کوي. تاسو په خپل فرمایل چې سوره مونږ اورو چې کله جی په هفته کې جی 2 ورځې ډیوټي، کله جی ټایم چې دی دا به کم کو جی یو ګنټه را مخکې کو، یو ګنټه مخکې رانه زیاته فایده وایو. مونږ جی غړم خپل مخکې روستو کړی دي، مونږ دومره تجربه وکړي خو دا غي نتیجه راونه وته، او نتیجه ځکه نه راوځي چې یو خو تسلسل نشته زموږ په پالیسو کې. دویمه خبره جی دا چې زموږ عام وګړي په دې سیس باندې پوي نه دي. تاسو خبر ورکړه چې بهر دنیا خلک د فیصلې خپل نه غني چې مړه د حکومت کار دی، زموږ د سر سکار ایماندار څوک کوي خلک وایي چې دا چې د سنسي مسله ده او سنسي معامله ده او بس ساينسدانان پوه شو، حکومت پوه شو، بس هغه په دې باندې. حالانکه په کار دا چې هغه سيزونه مونږ خپل کو، هغه طریقې مونږ خپل کو، دا غي د لپاره بیا دغه ادارو ذمہواری دا جوړیږي چې هغه د خلکو شعور بیدار کی، خلکو ته پوهه ورکی، خلکو ته آگاهی ورکی، او خلک په دې باندې پوهه کی چې دا نو لکه چې دا نن خبره کوم جی نن سحر چې ما تخپل د کور د بجلی بل ملاو شو، نو زما د یونټو چې کومه خرچه ده نو هغه چې زه حساب کوم نو زما بل 3000 روپۍ جوړیږي، او په ما پسې بل راغلی 6000 روپۍ، او تاسو غالبا ما زموږ د کور 203 پېته یونټ استعمال شوی دي جی، او څه د پاسه 11000 روپۍ بل رانه واغستو. بالکل جی. نو چې تاسو مې ته کو نه غوي چې دا ډېر لوی حساب کتاب دی، تاسو پسې زړیم پاتې زړیم نه پکې واغستې شوی. موږ هغه وخت په پېټرول باندې بجلی جوړه کړو، نو هغه هم تا پورې پاتې و، د سلور میشتور پورې پاتې د دوم د نواغسه دوه پورې لا پاتې دي. نو په حساب کتاب کې د څه کوم ولې دا پیسې خبره جی دا بنیادی تور کچره موږ په دې سيزونو باندې غور شروع کو چې آیا زه د خپل د بجلی خرچ څنګه کمولای شم، یا د توانایي چې زموږ سره بل چیز یو بل خبره ته حیران ما چې هغه ملکونه چې د چا سره د توانایي د حصول وسایل ډیر لګ دي، هغه خو لګیا دي په دې سیس کې ډیر مخکې تللی دي، او موږ سره چې مختلف قسم توانایي دی، او بیا موږ ډېر غټه دعوام کوو چې پاکستان چې دی نو په دې باندې د الله تعالی ډېر لوی رحم دی او موږ ته ډېر زیات وسایل راکړي دي. ګوره چې موږ سره توانایي د حصول لپاره اوبه شته، موږ سره انوار شته، موږ سره هوا هم شته، ټیک شو جی. موږ سره موږ اټم بم هم جوړ کړل، موږ سره نیوکلیر هغه نم بجلی جوړیږي، هغه ټیکنالوژي موږ سره نیوکلیر ټیکنالوژي شته، د هغه نم بجلی جوړې دي شي. کویله سره هم شته خړیرا، کوم سره نه د نظم په گاوند کې د افغانستان کې شته، موږ دا غي نه استفاده کولی شو. اوس خو دغه ټول سيزونه موږ له دا وخت کو چې الله تعالی موږ دې څلور موسمونه راکړي، خو نه په سرکاري سطح باندې د حکومت په سطح باندې په دې حواله سره څه تیاری شته چې خلک پوه شي، او نه زمونږ په خپل باندې داسې اراده شته چې موږ په دې مسله باندې ځان پوه کو. کم از کم موږ له دا سوچ خو پکار دي چې دا زما د بجلی بل چې داسې سیوا په ما پسې راځي، لکه کور ودان راته وی چې څنګه چلی دا خو موږ تش لایټونه لګو زه لګیام ګرځم پسې ایر کنډیشن شو نه پکې، نه زه پسې ګرځم چې ته په واشروم کې لایټ آنی نه هغه اف کما که چته پکې یعنی اضافي او هغه باوجود دا حل نو کچري دغه سیس باندې موږ سوچ بیا متبادل ذرایع، هغه متبادل ذرایع یو په سرکاري سطح باندې متبادل ذرایع دي، خو موږ سره خپل ذرایع سدي. لکه تاسو خپل خبر وکړه چیرې د گاډو د پېټرولو استعمال دا کومه کم کو، نو لکه دلته موږ د پاره صوبایي حکومت زموږ ډیره لویه منصوبه، زموږ د دې موجوده حکومت یو ډیره لویه منصوبه د BRT. آیا موږ د BRT نه استفاده کولی شو؟ که موږ د BRT نه استفاده کولی شو نو ولې د خپل ګاډي را بار کو، ولې د خپل موټر سایکل یا خپل موټر را بهر کو، دا هغه د وګرځو خامخه د دې لپاره چې راځو په موټر دا نن سبا یو سټیټس سمبل لې چې زه چته یو ځای ته ځم، چته خاده لازم، چته غم لازم، چته داسې یو ځای ته ځم چې رالته زما قام قبیله ناشتي بھائی فلانه خو د موټر نه راکوس شو، ډېر ښه موټر دی وسره صرف د دې لپاره، یا مطلب دا چې ته په پیښور کې خار کې دننه
د چې ته شاپینګ لازم نه پاغه حالانکه بیا د هغه سره تړلې موږ ته تاسو ګورئ چې په پیښور کې صدر کې تاسو ته پارکینګ ځای په اسانه ملاوي دي چې تاسو پیښور صدر ته راشي اصل کې د مفتو دی کنه جی. زه به تاسو سره اس یو تجربه شیر کوم. زه د ډیوټي په سلسله کې یو ځل تللی وم د ډیوټي باندې وم د امریکای یو ښار نیویارک ته تللی وم. د نیویارک ښار کې به تاسو له موټر نه ملاویږي په سړک باندې ټول صرف خالي سړکونه بس خلک دومره ډېر ګاډي دي خلکو سره نو ما خلکو ویل دا ولې وای دا وای د نیویارک ښار چې کوم حکومت دی وای هغې دا فیصله کړې ده چې موټر به ځان سره نه راولي. موږ به دله بسونه مقرر کړي دي، موږ دله ریلګاډي لګولي دي، موږ به تاسو په دې کې راځئ بس بیا به تاسو له به فایده په $3 راځئ نو ښه ده په دې ګاډي کې راشي ګینې کنې تاسو خپل ګاډی راولئ. ښار ته چې رادننه کېږي نو $30 نه والې $40 صرف د دې ته اغسته چې د موټر ته د ښار له رادننه کړو. نو د لوی موټر به بار پارک کې په بس او په ټرین کې به ښار ته راشي نو پیدل نو ټول سړکونه خالي وکنه. هلته چې ته یو غنټې دپاره چېرته ګاډی ودرې نو $15 چې تا نه والي نو $15 سره د پاکستان حساب وکړه نو یو سړی چې 8 غنټې به چې هغې ګاډی هلته ودرولو نو به $80 ته خبره $80 د پاکستان چې تاسو نن حساب وکړئ نو د پاکستان $1,15,000 جوړېږي. جی بالکل غړ مالداره خلک به په ریلګاډو پورې نښتي وو پکې به ناست وو بسونو کې به را روان وو ګرځېده به هغلته یې ورباندې ټیکس ورباندې دومره ولګولو ښه چې کوم ته موټر خامخا هم ښار ته رادننه کې نو تا ته وایي چې یوازې پکې ناست نو بیا به ټیکس ډېر ورکې. که 3-4 کسان دې ځان سره روان کړي نو بیا به ټیکس کمي چې ځکه تا 4 موټرونه کم کړه صحیح چې تا سره لکه ستاسو خپل دفتر ته را رواني او ستاسو د علاقې نه بل سړی هم هغه علاقې ته را روان دي دا هم دلته ډیوټي ده نو تا سره خپل بندوبست برابر کړي چې بس ستا ګاډي کې به زه یو ورځ به زما ګاډي کې زه یو ورځ به ستا ګاډي کې ځو نو 4-5 کسان به په یو ځای ناست نو یو موټر کې به 15 کسان راو زمونږ اوس دلته هرې محلې نه هر کور نه 2-3 ګاډي په کورونو کې ولاړ بیا وایي چې یاره پټرول پمپ کې ملاین نشته او په سی ان جي کې ملاین نه ملاویږي او حکومت دې دو کې نو پهله به زموږ په یو محله کې به چېرته یو ګاډی وکړو تاسو ته یاد دي که نه او هغې کې د مړي بندوبست هم په هغې کې د بیمار بندوبست هم په هغې کې واده دپاره هم هغه جوړېدو او اوس وګوره په یو کور کې 3 ګاډي او بیا وایي چې اوف یاره ګیس نشته او پټرول نشته نو اوس دا حکومت چې دا څه کوي لګیا دی نو تاسو خو چې دا حکومت نشي کولی بیا موږ سره بل څه لار ده جی بالکل موږ د ولس هم تاسو خبره وکړه موږ سره یو لار خو موږ سره دا ده چې موږ د ولس په دې خبره باندې پوه کړو د دې سیس په اهمیت باندې موږ پوه کړو او حکومت کولی شي ولې نشي کولی خو تسلسل پکار دی په پالیسو کې دلته مسله دا ده چې نن دا بچته یو ایشو به مخې ته راغلی او د وزیر اعظم صاحب یا د وزیر صاحب مخې ته راغلی او هغه په دې باندې خبرې ترې کړي چې یاره دا کو بیا وروسته څوک تپوس نه کوي لکه ما عرض وکړو چې موږ ګړی مخکې وروسته کړی موږ ټایمونه مخکې وروسته کړو د چوټیانې هم زیاتې کړې دا ټولې خبرې وشولې خو د هغې باوجود موږ دا مسله حل نه کړه او نه موږ په دې یو حکومت راشي هغه وایي یاره د هفتې په ورځ به چوټي کړو بل وایي ما ختمه کړه دې ته څه ضرورت دی کار زیات پکار دی موږ ته چې کارونه زموږ پینډنسي ډېر زیاته اوس ما اورېدلي وو چې د حکومت چې پته چې د پټرول به کم خرچ شي بجلی به کمې خرچ شي نو د دفترو ته د خلک کم ورځو راشي نو وایي چې د 3 ورځو خبره هم پکې شوه چې په هفته کې 3 ورځې ډیوټي هم پکې سکولونو هم خبره کېږي جی سکولونو هم خبره کېږي بلکې دې وخت کې په لاهور ښار کې دا خبر روانه ده دلته کې خیر د فوګ یو ایشو ده خو بهرحال دا خبره هم کېږي چې یاره اوس دغه ټولې خبرې دا د فوګ ایشو چې دا ټول څیزونه د کلایمټ چینج سره تړلي دي او بیا دا چې کوم زموږ د توانایي بحران دی دا هم د دغې سره تړلې خبرې دي نو دا ټولې خبرې کېږي دلته موږ یو تجربه وکړله په دې کووډ کې وشوله چې خلکو جي د کور نه کار کوه ټیک شو جی دفترونو ته به نه راځي بس کور هلته مسله جی بله ده که نه مجان بابر صاحب مسله دا ده چې کومې پرایویټ ادارې دي نو هلته خو ټیک ټاک کار کېږي که کور کې کار کوي او که په ګاډي کې کار کوي او چې دفتر کې کار کوي ټیک کوي سرکاري دفتر خو سرکاري ملازم ته زه بخښنه غواړم دي زموږ ډېر اورېدونکي عین ممکن ده چې سرکاري ملازمین خو سرکاري افسر ته چې تا وایي چې بس د کور کې نه نو بس هغه خو مزې شوي بیا بس کار به نه کېږي او بل دا چې دا زمونږ په سرکاري دفترونو کې چې کم کار د فایل په انداز کې کېږي چې فایل به یو افسر لځي بیا به د هغې افسر نه بل افسر ته ځي او دا یو چکر چې لګي نو بس دغه کار خو به جي بیا په ځای باندې ودرېږي دا خو داسې بیا نه کېږي دا خو موږ ګورو په دې پرایویټ ادارو کې موږ ګورو که نه دا فایل چې کوم دی د کمپیوټر په لار باندې یو نه یو ته وځي بل نه بل ته ځي بل نه بل ته ځي هم پکې هلته یو کوډ واچي بل پکې یو کوډ واچي نو ټول وشي بلکې تاسو به کتلي چې تېر د زموږ صوبایي حکومت کې زموږ یو چیف سیکرټري صاحب یو واتساپ ګروپ جوړ کړو او وایي چې یاره دا د سرکاري ادارو ترمنځ او بیا د اټیچ ډپارټمنټ ترمنځ په ډپارټمنټ کې د اټیچ ډپارټمنټ ترمنځ چې څومره دا کار کېږي نو دا به د واتساپ ګروپ
په وساطت باندې کیږي چې کار چې دی هغه سپیډ اپ شي او هغه تیز شي. نو دا خبر زه جی ارسو د افسوس هم دا دی کنه چې مسله دا ده تسلسل نشته او چې تر کومه پورې تسلسل نه نو یو دغه تسلسل نشته. دویم دا چې د توانې موږ سره ذرایع شته خو د هغې نه موږ پیدا کوو څنګه. ستاسو دې ته په کوم نظر ګورئ چې لکه زموږ په ملک کې په هره معامله باندې سیاست کیږي که نه؟ لکه اوس که دې حکومت دا اعلان وکړو چې یاره موږ به د توانایي به بچ کوو، موږ په کار دی چې موږ پټرول بچ کوو، بجلی نو چې کم خلک خو په سیاسي طور باندې دا حکومت مني خو هغه فیصله ومني، او که دې نه مني او دې د هغې خلاف دی وایي زه خو یې منم نه، دا خو ده ویلي دي. او که بل حکومت وي نو بیا دا بل طرف والا نه مني، قانون دغه هم چېرته نه ښکاري. نو په دې کې څه کمی دی؟ چېرته دی کمی؟ دې کې دلته مسله دا ده، دلته یو قومي ایشوز دي. په قومي ایشوز نه دي په کار چې مونږ سیاست وکړو، او په کار ده چې په قومي ایشوز باندې مونږ متفق شو. هغه که ټیک ته سیاسي اختلاف کېدی شي، اوس توانایي بحران شو یا کلایمټ چینج ایشو شو یا زمونږ چې دا نورې نیمګړې منصوبې دي د کلونو پرتی دي، په کار ده چې په دې باندې مونږ سیاست نه کوو. دا زمونږ قومي مسلې دي او په دې باندې هر حکومت په کار ده. لکه په تېر حکومت کې به یو منصوبه شروع شوي چې بل حکومت راشي نو هغه به دا سوچ کوي چې یاره دا خو د هغې منصوبه ده او سبا له به په هغې برید تاوي او کریډټ په هغې اخلي، راشه دا په ځای ودرو ته بله منصوبه شروع کړه. او دا هغې ته په دې پېښور کې تاسو وګورئ موږ وینو ګورو دا زمونږ د او په هغې باندې کروڑونه اربونه روپۍ لګېدلي چې پاتې شي په خپل دا زمونږ د ریګي ماډل ټاون منصوبه د څومره د 150 کالو خو به ټیک شو جي. او دلته نوې هاوسنګ سکیم سرکاري سطح باندې جوړیږي خو هغه لا نیمګړی دی. الته خلک چغې وایي چې جی دلته موږ ته ډېر ایشوز دي، موږ ته الاټمنټ نشته، د هغې ته فیسیلیټیز نشته، هلته د بجلی مسله شته، هلته د ګیس مسله شته، هلته د سړکونو مسله شته. اوس هغه په ځای پروت دی، خو چونکې دا چېرته مخکې یو حکومت کړی وه د هغه پکې دلچسپي وه، یا دلته کې که نوې مسله منصوبه جوړېږي یا تاسو ونه کتل دلته کې دا چې کوم د زړه اسپتال دا په څومره وخت کې مکمل شو؟ آیا په کار و چې دا په دوره وخت کې مکمل شوی؟ ټیک شو جی. ښه دلته یو بل اسپتال د اوس دغه دپاره یو برن یونټ جوړ شو، هغه برن یونټ کله ایجوکیشن ته حواله شو، کله پکې هیپاټایټس اسپتال جوړ شو، اوس پکې بل یو جنرال اسپتال جوړ شو جی. داسې دا ټولې منصوبو مسله دا ده چې دلته کې زمونږ قومي سوچ نشته، اجتماعي فکر نشته، او چې دغه نشته نو دا مسلې دا به نیمګړي وي او دا مشکلات به موږ ته راپېښېږي. نو ما به خیال باندې ګوره د بجلی منصوبې دا زموږ بنیادي ضرورت دی اوس په دې وخت کې، ځکه چې د بجلی نه بغیر اوس گزاره نه کېږي. بهر دنیا کې چېرته تاسو وګورئ چې انسانانو ته یو رخ ته دا ټول کام تاوی نو د وړوکوالي نه د هغې تربیت په هغه لاین باندې را شروع کړي. په تعلیم کې ورته داسې څیزونه واچئ چې په سړک نه به څنګه اوړې، په سړک به ګاډۍ څنګه چلې، او که ته لوی شي نو که تاله بیا دا چل کېږي نو دا به څنګه چل کېږي، او که بیا ته پلانکې ذمهوارۍ ته راځي نو چې څومره بره روان یونیورسټۍ لیوله پورې خلک کوم تیارېږي. دلته په تعلیم کې هم څه کمی نشته بالکل چې په کار ده که نه چې په کار ده. دا لکه زموږ په نصاب کې دا ډو پته نشته چې موسم بدلیږي لګیا دی، چې دا موسم بدلیږي نو موږ له څه کول پکار دي. لکه زموږ په دې غاړو کې په دې سلنسر کې یو خاص غوندې آله لګي، که هغه پکې لږه غوندې ولګېده نو دا چې کوم ګند بار لړه کوي نو زموږ د تیز بارانونو سیلابونو دا شیزونه د هر څه ورسره کنټرول کېدی شي. بهر دنیا کې هم دومره ګاډي استعمالېږي، نو په نصاب کې ولې دا شیزونه نشته؟ کار د چې نو زموږ نصاب خو جی هغه خو په دې بنیاد باندې نه دی جوړ شوی کنه چې زموږ ضرورت څه دي. نو جان صاحب تاسو ته به یو واقعیا خو نه دی، یو ډېر مختصر شانتي خو د لطیفې په بنیاد باندې به واخلو. د عوامي نېشنل پارټۍ چې کله دلته د حیدر هوتي صاحب حکومت او موږ دا دعوه کوو چې زموږ سره په پاکستان کې د دنیا بهترین نهري نظام موږ سره په پاکستان کې دی، او بیا موږ سره په خیبر پختونخوا کې دی. چې په هغه وخت کې یو ممبر صاحب محترم اوس وفات شوی دی عبدالاکبر خان صاحب یو سوال پوټ اپ کو چې موږ سره په اریګیشن ډپارټمنټ کې اریګیشن انجینران څومره دي؟ تاسو یقین وکړئ جی هغه وخت کې جواب دا راغی چې نشته. په اریګیشن ډپارټمنټ کې هغه وخت کې جی بالکل د اریګیشن انجینیر نو په سیول انجینرانو باندې ټوله محکمه دا غي وروسته بیا د نیم خبر چې آیا تاسو ماته دا وایي چې کله د اریګیشن ډپارټمنټ سیول انجینیر چلای او د هغه محکمې سره تعلق لرونکي تاسو انجینیر نه ملاويږي. بل چې تاسو وګورئ دا تاسو وګورئ چې په سیاسي بنیادونو باندې په هر ضلع کې میډیکل کالج جوړیږي. آیا موږ ته دا چې تاسو موږ سره یو جایزه غشته ده چې را روان 10 کاله یا 20 کاله یا 50 کاله موږ ته بسور ډاکټران پکاري او بغیر د منصوبه ده یونیورسيټي په هر ضلع کې یونیورسيټي ها بیا موږ ته سور انجینران پکار دي نه چې دا خبره نشته دي. خو د خلکو خواهش ته او چې کم د حکومتي غټ عہدیدار دی ناغه چې ما خپل ضلع ته
یو میډیکل کالج راوړي، خیر د کده بیا سبا له بیروزګار ګرځي. اوس تاسو جو ګوره زمونږ هغه خلک، زمونږ هغه ځوانان چې هغه ته موږ د خپل معاشري کریم ویلی شو، هغه بیا ګرځي. اوس موږ سره بیا د هغې نه علاوه دا خو په سرکاري توګه باندې چې څومره ضلعې دي په هره ضلع کې تقریبا کنی نو انشاءالله ډېر زر به په هره ضلع کې میډیکل کالج شي. او که موږ په هره ضلع کې چې اسم نه کم از کم یو 100 کسه خو به په کال فارغېږي که نه جي، که دا حساب داسې روان وي. نه که چېرې د هر کال موږ سره اړو ځکه په هغه زوړ حساب یې واچو 25 ضلعې یا 40 ضلعې نه چې 40 سره 2500 ډاکټران موږ سره سیوا. نو آیا موږ سره دومره ادارې شته چې هغې بیا په هغې کې کار وکړي، موږ له تنخواګانې ورکړو؟ یوه جي. بیا د دغې سره تاسو وګوره جي پرایویټ کالجونه جي میډیکل کالجونه څومره ډېر دي. پرایویټ میډیکل دغه شیان د انجینیرینګ کالجونو یا د انجینیرینګ یونیورسټو تاسو وګورئ هیڅ منصوبه بندي دا زمونږ د خلک ضد ولې کوي، لکه وایي چې بس حکومت ته خبره وکړه چې یاره دا دوکانونه ماښام کې په دې ټایم باندې بندو. موږ په دنیا کې کتلي دي که نه، زه په خپله دا ګڼم چې زه بیا هماغه خبره داسې ملکونو له تللي چې د هغې اسلام سره اړو هېڅ تعلق نه و، خو هلته چې لاړو نو ما ته یو ملګري ویل چې د شپې روټۍ له به راځي مایلخا 100 بجې، وایي مازدیګر بس ماښام 15 بجې. نو څنګه نن سبا 15 بجې بس ماښام شي، نو 15 بجې زه لاړم. دې به اول ما باندې چای مې څکي، بیا به را باندې څه ډېر ګرځئ را ګرځئ به مې هغې نه پس به بیا ما باندې روټۍ خوري. 15 بجې شوې زه لاړم، نو بالکل د ماښامې شو. هغه ما له ویل چې د که څه چای مې څکي څه سوپ مې څکي نو ګینې دا روټۍ وخوره. نو ما ویل 15 بجې دي، اوس خو ایله ماښام شو. ما ته وایي چې زمونږ خو دلته دا خو د ژوند امروزه دغه دی چې بس څنګه ماښامې شي هر سړی خپل کور ته لاړ شي، بس د اوده کېدو غم کوي او بیا سهار وختي پاسي. او موږ دلته کورو زموږ خو دلته 2 بجې هم دا هوټلې کولاوي، دا ټول هوټلې کولاوي په دې روډ باندې داسې کولاوي، دکاندار دکان نه بندوي، هوټلې کولاوي وي، شی نه کولاوي، هر څه په خپل ځای باندې اړو. څوک د حکومت خبره نه مني، نو چې خبره نه مني هلته حکومت قانون هم خپل نه استعمالي لګیا دی، ځکه چې بیا سیاست وي چې سبا که دلته دې سړي د هوټل خلاف والا ما اکشن واغوستو نو سبا به دوی ما ته هوټلونه نه راکوي. نو هغه ټوله معامله داسې اړې ګړې ده چې د دې حل به څه روزي. بالکل چې داسې روان وي نو دا خو موږ جي ډېر نقصان طرف ته روان یو. زه به د تباهۍ لفظ نه استعمالوم، خیر د نقصان به استعمال کوم، خو موږ ډېر نقصان طرف ته روان یو. لکه چې موږ تاسو د نصاب خبره وکړه، په کار نه ده چې موږ د توانایۍ د بحران حوالې سره په نصاب کې څیزونه شامل کړو او خپل بچي په دې پوه کړو. ځکه چې کله زموږ د بچو چې کله ګرومینګ کېږي او په دغه وخت کې د ذهن کې دا خبره واچولی شي چې ته که په کور کې وي، که چېرته جومات ته موږ لاړ شو، نو په جومات کې هم چې کم اخري سړی وي پکې به لګېدلي یا لایټ به لګېدلي، مونځ به وکړي، خپل واپس په روان شي. به دا سوچ به نه کړي چې د دې جومات کې ټیک ته چې د دې خو به بل هم ورکول غواړي، خو دا توانایي خرچ کېږي، هم دا انرژي ضایع کېږي، خرچ کېږي نه بلکې دا ضایع کېږي. نو زه چې وزم د دې جومات ته، نو زه به دا پکې بند کړم، زه به دا لایټ بند کړم. بل چې دلته کې خدا را چې مونږ خو نن سبا توانایي چې دا نو دا د خوند دپاره استعمال وکړو. تاسو ګورئ نه دلته کې په دې سرکاري د غټو دفترو باندې چراغا دی، چراغا دی، نو چې کله مونږ چراغا کوو او د خوند دپاره، دا خوند دپاره خو هغه څیز استعمالېږي چې سره ډېر پریوانی او بس اسې را سره پروت دی، نو بس راشه مونږ به خوند به ترې والو. دلته یو طرف ته خو لوډ شیډینګ کېږي. تاسو وګورئ جي، یعنې مونږ سره خپل ذرایع د ګیس مونږ سره نوې ذخایر روزي، او د هغې باوجود تاسو په دې پېښور کې وګورئ چې دا زموږ صوبې سرخار دی، او بیا د پېښور دغه ایریا چې دا مونږ صدر ایریا ده، یا تاسو د پېښور پوش علاقې حیات آباد وګورئ جي، هلته کې ګیس لوډ شیډینګ روان دی، او په دې وخت کې د ګیس لوډ شیډینګ روان دی په جمي کې، او د ګرمۍ لوډ شیډینګ چې د بجلی لوډ شیډینګ چې دا په ګرمۍ کې خو بېشکه ټیک ته چې پکې زیات چلیږي او کنډیشنر چلیږي، په جمي کې د بجلی د لوډ شیډینګ سره تک جوړیږي. 3-4 غنټې لوډ شیډینګ دروازې په دې صدر ایریا کې کېږي، په پوش علاقه کې کېږي. تاسو وګڼئ چې په نورو علاقو کې چې کوم پسمانده علاقې دي یا لرې علاقې دي چې کله چې چېرته د لاین لاسز ایشوز هم زیاته ده، هلته به څومره لوډ شیډینګ کېږي. نو تاسو به کتلي حیات آباد کې ما ته یو ملګري وویل چې یاره ما ته باقاعده دغه والا ټلیفون وکړو چې ستا خو به ګیس سلنډر به دې نه لګي. نو ما چې ولې ویل چې یاره موږ سره چونکې د ګیس کمې دی، نو موږ خپلو صارفینو ته کنزومرز ته خپل په سبسیډایز ریټ باندې ګیس LPG سلنډر یې موږ ورکوو. نو موږ سره چې دغه متبادل دی. نو زما په خیال باندې که دا طریقې نو دا مسایل به زمونږ کمیږي نه، بلکې دا به سیوا کېږي. او د حکومت دا اعلانات چې دي دا که دوی وایي چې یاره موږ داسې کوو موږ داسې کوو، هېڅ هم نه کېږي. یو حکومت تاسو دا به د وفاقي حکومت اعلاني،
نو دلته خو تاسو د سیاست خبره وکړه نو د وفاقي حکومت په دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت عمل وکړي د پنجاب حکومت په عمل وکړي هغه به وي چې زمړه زه په خپل خلکو باندې ټیکس نه لګوم ابا د خلکو د همدردۍ حاصلولو کوشش کوي چې زه په خپل خلکو باندې دا ټیکس نه لګوم چې ته په پیښور ښار ته ګاډي نه رادن نه کې لکه تاسو به کتلی به جان بابر صاحب دا بي ار ټي چې جوړېده د دې سره دا ویل شي چې کم د دې هغه اولنې سټیشن دی هغه سره بخوا کې یو ټیک ټاک پارکینګ وي د بار نه چې خلک راځي په خپل موټر سایکل راځي که په خپل موټر کار کې راځي الته به گاډي ودري او دا غدنه او بي ار ټي ته خيږي وزي به هغه عمل نه کیږي خطا سو کتل شي دا هم زمونږ د بي ار ټي په نگرانۍ کې هغه چې کم سایکل سرویس هغه څوک استعمالي څوک هم نه استعمالي دي ولاړ دي دغه سي ولاړ دي او نه دا غي نه څوک استفاده کوي او نه په هغه قوانینو باندې څوک عمل کوي او نه زمونږ سره دوره زرایش ته نو چې د کم مقصد د پاره د بي ار ټي دا منصوبه شروع شوی و نو هغه بي ار ټي هم جوړ شو خو بیا هم تاسو ګورئ نو زمونږ په پیښور ښار کې تاسو په اشنغرۍ کې وګورئ تاسو په فردوس کې وګورئ تاسو بیا دلته چې مخکې راشئ په یونیورسټي روډ په تاکال کې تاسو وګورئ داسې ورپسې په جهانګیر آباد کې داسې په بورډ بازار کې هلته به ټریفک جیم وي ولې به جیم وي چې ګاډي به بمپر ټو بمپر ولاړي او روډونه تنګ دي نو روډونه هم تنګ شو بي ار ټي منصوبه مکمل شو خو زمونږ هغه مسله نه د آلودګۍ مسله ردې سره تړلې و نه د آلودګۍ مسله حل شوه نه زمونږ د ټریفک مسله حل زما خیال دی چې تاسو نو څوک ته پوسټ کول غواړي زه ګورم یو کالر دی را سره چې څوک دی ښه جی السلام علیکم جی څوک یو د کم ځای نه هغه کال لاین کټ شو جی هغه کال ډراپ شو مجان صاحب دغه خبرې دي په دغه خبرو باندې چې کله مونږ سوچ فکر کوو نو یقینا چې او بیا تاسو غونډه خلک ته تاسو وی چې مونږ بهر دنیا او کته په بهر دنیا کې د خلکو تاسو خپل خبره کوله ماته بل ورځ یو ملګری خبره کولی د جاپان نه مونږ گاډي راغواړو ورګه ما په خیر څوک نه تاسو کې خجی السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی څوک یو د کم زینا وروره ګور زمان خبرې کوم د شامیراج حسن ګړینا خروره تاسو به سویل غواړئ او بس تاسو ډېر مزیدار خبرې دي او تاسو د خدای پاک د دې دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کړي ډېره مهرباني دي تاسو سره او تاسو کوم هغه د ثوابه دغه لوبو کې هغه مرجب لو خو د دې لپاره ګوره کنه په خوا چې مونږ بالکانو چې دا شنه د کبډي به کېده کنه نو مشران به یو کس ولاړو یا دوه کسان کنه او جی او چې دا څنګه جګړه به شو نو هغه ټیم کې به د لکانو روغ وکړه بس کوره پورې به خبره نتله بالکل جی چې دا ډول ټیمونو کړی وي چې مطلب دا چې پارټي نه جوړ کړی یو کس راټینګ کړی او بازار ټیم جوړ کړی مطلب دا چې دا خو الکان دي ځوانان دي نه پوهیږي کنه مشرانو لا دا چې وزیدل پکار دي دا چې ټیمونو ته بالکل ټیک وي تاسو جی تاسو پوینټ بالکل ټیک دی جی او دا د حکومت په بارو کې د سرکار په بارو کې خو به دا خبره وکم کنه چې زمونږ په ځای باندې ډېر زیات بوج وي او ډېر زیات درد او غم وي مطلب دا دی چې دا کربونو روپو د پاکستان قرضدار شو کنه نو موږ دا ډېر زیات خپه یو دي لپاره کنه ولې چې دا د دې قرض اورلوډ دی په ملک باندې کنه بالکل جی نو په دې لپاره موږ هم جړیا فریاد کوو د دې لپاره چې سندانان هم راشي او مینوال هم راشي چې تاسو مشوره ورکړي چې دا مرګ به د کار نه څنګه خلاص شي او څنګه به په نیغه لار روان شي ډیره مهرباني جی کاشف صاحب نه تاسو کوو د تاسو د سوال جواب کاشف صاحب دی خو د خبره وکړو زه پکې بیا خبره په لګاوند کول غواړم چې ما تاسو ته ویلی و چې په ثوابه کې پرون په لوبي په میدان کې جنگ شوی دی او په هغه جنگ باندې بیا لږ سات بعد خلک بیا راغلي دي او په کور کې پلار موجل دي او سره دوه زامن موجل دي د دوه خبرو باندې هغه پیرانه ټاپک خو زموږ تقریبا ختم شو خو دی چې پاکستان قرضداري کیږي لګي دي موږ ټول خپو د ولسته ولس خو په دې خپکیږي خو استاسو خبره چې لکه ولسم لګیا دي سړي پکې کردار نه دا کوي حکومت هم نه کوي ولسم نه کوي ګوره جی ولس په د قرضو اغستو او په دې حواله سره مخکې عرض کو چې مونږ خپل ولس چې دی هغه په داسې ایشوز کې اخته دي چې دغه طرف ته موږ د ولس پام هم نشته لکه دلته کې یو سړی هغه د بجلی بل ورپسې زیات راځي هغه په دغه فکر کې دی چې ته به د واپډې دفتر ته ځم او د خپل بل به څنګه کوم که یو سړی بیمار دی نو هغه د علاج په سلسله کې دومره مشکلاتو سره مخ دی چې هغه بیا دغه لوی لیول خبرې دي چې قرضې پاکستان اخلي او دا قرضې د کم ځای نه راځي خلک خپه ټول دي کنه د دې خبرې نه پته لګي چې خپه ټول خلک دي په دې معاملې باندې خپم دي او په خلکو بوجم دي او اوس چونکې دا د میډیا ذرایع دومره زیات شو ګوره جی
پرایویټ ټي وي چینل بیا اف ام ریډیو سټیشن بیا سوشل میډیا مختلف سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې خبري راځي نو خلکو ته اوس ورو معلومات ورسي نو چې کله معلومات رسي او بیا خلک خبريږي چې دا خودمره قرضې سیوا شو بیا د ټیکسونو خبره چې تاسو د بجلی بل راواله نه پاغي کې مختلف قسمه ټیکسونه لګېدلي پاغي کې ها د ټلیفون بل چې راواله نه پاغي کې بزان له ټیکس لګېدلي د ګیس بل چې راواخلې پاغي کې بزان له ټیکس لګېدلي ته چې په دغه کې موبایل کې کارت چې په دې باندې ټیکس دی پاغي په هر سیس باندې هر سیس دوايي اخلي نه پاغي باندې به تم خپل ډیټیل سره لیکلي اوس که تاسو چرته دلته کې چې هوټل ته نه د هوټل نه بهر هم ملته کې یو بالکل یو بینر لګېدلی او پاغي لیکلي چې تبر 2 پیسو خوراک خبره د چوټل والے رانوالي حکومت ته بیان ورکړي ځکه چې کچب بل ورکړي یو پوخ بل ورکړي نو په خپل یو ګیر کړه حکومت ته ویلي حکومت بیا سمونه کوي هیڅ نه کوي چې حکومت بیا هغه پس کم خلک لګي نه خلک خو ملاوي کوي د زموږ په دې معاشره کې چې د وسله دومره زیاته ده د دومره په اسانه منده 2 3 لس کسان خلک وجني کنه دا چرته کمې دی په دې باندې وتاوس ادم برداشت دي زموږ په معاشره کې برداشت کم شته تاسو ته یو مثال درکم جی دا زمونږ قبایلی ضلع چې اوس دي چې اوس وته مونږ زم ازلا وایو مرګ ډیسټریکټس چې وته وایو په دې کې تاسو به خپکیږئ نه ځکه چې ټایم کم دی او خلک په مخه مخاطب پوس کې یو کال راوخه ری السلام علیکم جی سو کې یو د کم زینا رور سید محمد خان ته بس ویل غواړي وای کنه دغه سرګي دا خبره کومه چې دا سیاسي لیډرانو په خپل کې په جګړه دي دا مختلف پارټي چې کوي نو د دې اخیری انجام چې کم دی نو دا زور به چې کم دی عوامو لراوځي ګرانی غربت زیاتېږي دا ټول زور به چې کم دی د عوامو کسري او دا ټیکسونه د چینه بدلږي غربت زیاتېږي سرګي به دا خبره کومه چې ورځ تېرېږي غربت زیاتېږي نو او زمونږ ملک قرارداري کېږي اخري نتیجه به د دې سیاسي لیډرانو صحیح سید محمد صاحب زه به درنه تپوس کول غواړم نو دا سیاسي لیډران په خپله خو دې ځای ته نه رسي دا خو مونږ تاسو رسو که نه مونږ ټول عوام یو ځای کېږو نو دا سیاسي لیډران دې ځای ته رسو که نه سرګي ته مونږ د عوامو یو لیډر لوکس پکار دی چې هغوی راغونډ شي او دغسې یو میټینګ وکړي چې د دې اخري انجام به څه کېږي چې دوی خپلې ته روغه نه کوي او ملک ورځ په ورځ قرارداري کېږي او عوام خرابېږي بالکل ټیک خبره دی وکړه ډیره مهرباني کاشف الدین سید صاحب دا اول هم خلکو دا ګیلې کړې وي چې اخر دا سیاستدانان ټول را یو ځای کېږي ولې نو دا ټولې مسلې په یو ځای باندې نو ولې نه حل کېږي د ولس ولې دا دومره زیات مشکلاتو سره مخ دي تاسو جی په خپل چې کوم سوال وکړ دغه زمونږ د ګران اوریدونکو نه یقینا په کار ده چې ولس په دې باندې سوچ وکړي هغه وایي چې زه بس مونږ ووټ ورکړی دی اوس څه وکړي که نه لکه ولس په کار ده چې دا خلک د دې راغونډ شي پلو کې او دا خبره دې راته را جوړه کړي چې مونږ نه دا زور وځي چې دا لږ کم شي دا څنګه کېدی شي دا خو بالکل کېدی شي چې زمونږ سیاسي مشران هغې یو بل تسلیم کړي دلته خو مسله دې ځای ته رسېدلې چې سیاسي اختلاف نه ذاتي اختلاف جوړ دی او خلک د یو بل سره ناستې ته نه دي دا چې مو تاسو د ادم برداشت کوم خبره کوله دا په سیاسي لیول باندې ډیره زیاته ده کنه مونږ په خپل پیله په سیاسي جماعتونو کې ډیرم خپو یو بل سره وکیناسته خبرې اترې به کولی اوس اغاړو د یو بل نوم نه اورېدل غواړي یو مسله دې ته پاس لاړه مونږ د ثوابغه د مرګونو د جوبلې خبره کوله د وسلې خبره کوله په سوسایټي کې خو دا خو دلته پکې د معاملې داسې ده چې سیاستدانان خپلو کې نه کیني نو لاندې ولس په خپلو کې څنګه جان بابر صاحب د عربي ژبې یو مقوله ده او وایي چې الناس علی دین ملوکهم خلک د خپلو مشرانو د خپلو راهنمایانو مطابق رویه ساتي او د هغې په لار باندې روان چې هغې نه سیز د زمونږ په مشرانو کې عدم برداشت راغلی دی هغې د یو بل سره نه کیني لاندې عام ولس هم د هغې ته ګوري او هغسې روان دي دا تاسو د صوابۍ د واقعي چې کومه خبره لږ راته صبر وکړه خیر دی دا خلک وخت کم دی لږ یو کال به پکې والو السلام علیکم جی روره څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم السلام السلام علیکم د پېښور مندرخیلو نه څه نوم دی روره عمر ایاز وایي که نه څه به ویل غواړئ یاره تاسو خو ډېره ښه موضوع نیولې ده او د دې دپاره خو هر چا پکار چې ښه سوچ وکړي حکومت خو ډېر ښه سوچ کوي دا چې دا کوم دغه دی خو دا ده چې دا اوس د حکومت دا کوم شروع حکومت دی نو د ده خو اوس وخت کې مشکل خلک ومني چې دا کومه د ښاري د بندولو یا د ښار ته راتګ په وخت بندېدل دې وخت کې خو څوک نه مني خو خلک ښه په دلدل کې خو ګیر دي نو بیا څه کول پکار دي ته ولس یې که نه نو تا سره څه داسې تجویز دی چې حکومت څه وکړي زه خو یم چې خلک دې په خپل سوچ په خپله دې وخت کې وکړي نو تاسو خو دا خبره منئ که نه چې زمونږ په دې پېښور ښار کې ګیر چاپېره خفه نه شي زه په خپل هم د دې پېښور ښار یم که نه زه د دې بلکل نو مونږ خو نیم نه زیات خلک خو بل هم نه ورکوي مړه نو بس هغوی مړه زما کور کې د بجلي بلې باقي به ګورو
خو هغه که بل نه ورکړي هم د حکومت ذمهواري جوړېږي نو دا خو خبرې روانې خلکو له څه کول پکار ته څه وې زه وایم چې د ګوره چې پوره کار کېږي نو اوس د حکومت نه تپوس نشته دی دې وخت کې کم یو نه به تپوس کوي که ملازم کار نه کوي نو چا نه تپوس کوي که غلا کوي نو هغه نه څوک تپوس کوي نو حکومت صحیح لا نشته فی الحال خاجي نو موږ په خپله سوچ وکړو په خپله به سوچ وکړو فرض کوو په لاره ځو د شاپر کې اوسیس کړو پنیر کې غواړو دا به څوک صفا کوي دا فرض کوو دا بجلي غلا کوو دا چا نه کوو دا موږ له په خپله دې وخت کې سوچ پکار دی اوس په دلدل کې اوس ګیر دی مکمل بالکل ټیک دی تاسو دا خبره ډیره زیاته مهمه ده کاشف الدین سید صاحب دی وی چې ټول خلک په دلدل کې گیر دی ولس له پکار چې په خپل د اوزان له سلار رو باسي او په خپل چې دا کم شي نه خراب شوی دا د ټیک کې د دې د خبره په سر سره اتفاق دی سره بالکل اتفاق کوم پکار چې دا خلک په دې باندې سوچو کی او کیږي به هم داسې ده چې مونږ ګورو زمونږ ولس د خپل سیاسي قیادت نه مایوسه کیږي لګیا اوس دا خبره چې کوم طرف ته روانه ده نو کچره زمونږ خلک په دې باندې سوچ کوي په دې فکر کوي په دې باندې په خپل منځ کې مذاکره او مباحثه کوي زما په خیال یو بل کالر د خیر دی دا خلکو د دې حق ته چې دې موږ خبرو کې السلام علیکم جی سو کی رو د کم زینا تاسو تم هر کله او تاسو سټوډیو کې سونه کسان او سونه منیجمنت دی ټول ته هر کله به ما رو تاسو نوم د کم زینا خبرې کې منهاج خلیل خبرې کوم د اظهر خانه خروره وای کنه تاسو به سوال غواړئ بس دې لکه د زمون دی رونو زمون د تاسو د جې د خبرو کې لکه خبرو سره جې د دې مسله حل نشته ځکه چې اول عوام دي دا سو چې د بجلی غلا کوم یا د ګیس غلا کوم دا غلا زه د چانه کوم د بل چانه کوم د خپل ځان نه کوم دا خو زه د خپل ځان نه غلا کوم او بل خبره دا چې لکه جې اوس لکه یو سړی میټر لګولې او بل سړی غلا کوي واده والا چې کوم دی هغه نشي او چې چا میټر لګولې نو ټول بجلی چې کوم دی دا هغه میټر لګېدلی په دې ستونه کې به تاسو کتلي یو غټ میټر لګېدلی نو په علاقه کې چې څونه بجلی سپلای کېږي نو د هغې ټول بیل هغه چې کوم دی چا میټر یې لګولي هغې به سیده بیلونه دي رالیږي ډېره زبردسته خبره ده دا بیا دا په ښار کې هم داسې کې ټول ښار کې چې چا میټر لګولي سره میټر والا نه به اغستی کېږي نور بیا بری ګرځي خطه وای نور بل جي کې لکه زموږ سیاستدانان چې کوم دی لکه دا چې کوم دی د کورسې لیونی کړي دي او خپل مفاد لیونی کړي دي ځکه چې دی خو دلته حکومتو کې څوک بیا وتښتي د چا بچي چې کوم دی په لندن کې د چا بچي چې کوم دی جمیما سره ناسي او کوم دی کې ناسي بیا چې خیره ګیا شي زموږ په ملک کې بیا حکمرانان او سیاستدانان به باندې حکومت کوي نو کېدای شي چې دغه نو کېدای شي چې دغه د نیا کور په لندن کې وي کنه هغه به الته لندن ته دې لپاره خو لکه زمونږ صوبایي حکومت لري مله دوام ورکړي لکه اوس مطلب دی چې د عوام په کوم مصیبت او هغه کې اخته دي او دې درنونه زور ورکړی دی نو موږ ګیله وچانو موږ خو ټول دې لپاره ورکړي چې دا لکه دې ویل چې یاره دا اویا کال اتیا کال تاسو باندې ټول عمر حکومت کړی نو د دې هم چې کوم دی دا لسم کال چې په موږ باندې په صوبایي حکومت کې زموږ خو دې له وخت ورکړو د ایماندارانو د خپل زلو د کومې نه لس کاله دا دویم ځل چې دې صوبایي حکومت موږ باندې مسلط شوی دی که نه دي لکه په تاریخ کې چې کوم دی دوه ځل په دې صوبه کې حکومت نه دی کړی بغیر د پي ټي آی نه ځکه یې ورکړی دی خلکو چې یاره خلک به زموږ خلکو ناتان شي نو دا خو چې کوم دی خو هغه د مړي والا کاته د هغه پلار یې دغه چې راپسې وه پلار یې وبخلو هغه کار دی خو پوه شو که نه پوه شو ستاسو په خبره باندې پوه شو زما په خیال ته کې دلته ایثاره کې نو دا به ډېره زیاته ښې ډېره مهرباني او د دې دا خبره چې لکه دا خو پهله ځل مونږ د دې راته ویل دا ټول غله دي او مونږ ټیک یو که نه نو مونږ لس کال وشو نو دیم داسې دي نو بس بیا به څه کړو دا هغه مایوسي ده چې څنګه چې موږ مخکې عرض وکړو چې خلک د سیاسي قیادت نه د سیاسي مشرانو نه د سیاسي جماعتونو نه مایوسه دي او دا مایوسي چې ده نو دا په نقصان کوي خدای دې نه کړي چې وکړي په کار ده چې زمونږ لیډرشپ هغه په دې وخت کې په دې حالاتو باندې سوچ وکړي او دا کومه خبره چې موږ د ادم برداشت کوله نو تاسو نه کتل چې په سپي په غپ باندې جګړه وشو او په هغې باندې مړی شو تاسو نه کتل چې د یو ماشوم په دې تاکال کې چې وجلی شي او خپل تر وجلی و تاسو نه کتل چې لګي روزه مخ کې په مردان بخشالي کې پلارو لګي د وزوی ملک دا ټول خبرې کوم طرف ته لاړي ادم برداشت تاسو خبره ټیک دی یو کال به زما په خیال بلوالو غریب دومره کال السلام علیکم رور د څوک یو د کم زین السلام علیکم سرجی وعلیکم څوک روره سرجی صدیق خبرې کوم به خبر نه خروره وای کنه سبا ویل غواړي وخت بالکل کم دی ښه خاصه پهله خو بجلی باره کې خبره کوم کنه زه په خبره کوم دی خو زمونږ دی علاقو ته بټي دی بټي ته بټو کې د سرکاري بجلی ورکړی دا او دا وابړی والا راځي چانه 100 روپۍ میشلی چانه 10 روپۍ میشلی چانه 50 روپۍ میشلی نو دا سیستم دی او بل خبره دا کومه دا کومرانو خبره کې نو زه ته خبره کوم ستا یو غلا پاسي
او تی صوبې گورنر کې معنا بس تم وګیته غلام بلور ده غلام علي ده خیمه خو تعالی غل زمکه به قبضه کول وګوره څه کار دی کنه چې دا خو یو داسې فورم دی کنه چې په دې باندې په کار دی چې مونږ خبره مو کو مونږ خپم نشو دی یو بل نه او مونږ ډېر په تیزی په دایره کې خبرې وکړو لکه سخت خبرو کو دا کنزل او دا چې کوم دی کې خیر یو بل سره گزاره کو هغه عدم برداشت مظاهره ده چې زموږ خلک دومره خفه دي زموږ خلک دومره فیډ اپ شوي دي او تنګ شوي دي کنه تنګیږي لاغي وي چې موږ د خپل د ژوند پلاس وایو څنګه وباسو ګینوس دا یو داسې فورم دی په کار دی چې په طریقه باندې خبرو خیر دی خپل خبره کوم ځای او نو دا خبره هم ټیک ده خو زه خیر دی مونږ لغوندې دا دی چې خلک دا خبره اوري کنه نو مونږ چې زه خیر دی په طریقه باندې وشي ځکه زنانه موري سړی موري ټول نو مونږ په کار دی چې مونږ په ښه طریقه باندې خبرې خپلې وکړو کنه نو ځکه مې ورته ویل چې زه خیر دی ستا خبره خو هسې م راورسېده چې د غلام علي صاحب نه به دا خلک ولې دومره خفه دا خو وسیله نه وي نو ګورنر جوړ شوی په دې خو زه خیر بل پروګرام کې چېرته خبرې وکړو یو کال بل علم ښه السلام علیکم جی څوک یې وروره د کوم ځای نه السلام علیکم ساجي څنګه یې خیر دی جوړ کور دی وروره څوک یې او د کوم ځای نه زه خو د دې زمشید زلینه خبرې کوم په منی زلینه شپقدر نه پاس او بصری خان مې نامه ده چې په روډ باندې خروره حکم کوه څه ویل غواړي وخت بالکل ختم دی ښه بس الله پاک تاسو دا کوم خلک تاسو څومره ویډیو ولا هغه کوي نو الله پاک تاسو لري زیات نه ثواب درکړي ځکه چې تاسو چې وایي او عمل پر وړاندې نشته کنه لکه اوس ډېر مرګ راځي د بجلی په دغه کې خبرې وکړلې یا د نور راځي خبرې وکړلې نو ټیک ته اوس موږ د مشرانو خبره ډېره زیاته خرابه ده ځکه چې په دې ملک کې ډېر شاړې ډاګې دي ډېر سیندونه بهیږي یو بجلی بل پسې خلکو راغستې ده زه خپله د مومن قوم یادېږم د قوم د صالحین یادېږم دلته کې په دې مومن د الله خبره زما خپله د دې میچنه روډ چې تللی ده او هغه نه لاندې زری کور نه لاندې زموږ خپله ټاپون تقریبا 7,000 جریب زموږ ازما ریډیم نه لاسه لاندې غر کړه مال چې کوم د حکومت یو بجلی بیل چې کوم دی یو بجلی نشي راکولی هغه ریلیټیز واسه شوله حالانکه تاسو ته دا پته ده چې دا قوم د وخت نه چغې وایي دا خو چې کله د انګریزانو دا هغه جوړ کړی دی هغه وخت نه ویلې چې به دې قوم د موږ ریلیټي ورکوو موږ لاړو نو د خانه دی راغوزار کړو ګدایي ته یې غورځولو اوس په ګدایي کې هم راپسې راواغسته د وړو دانو داسې حالات کې د ملک د حکمرانو داسې حالات ته بې اتفاقۍ داسې حالات کې بس ولي صاحب موږ ستاسو خبره باندې پوه شو ښه موږ سره وخت بالکل ختم دی او انشاءالله تعالی که تاسو بیا بل وخت چېرته کال وکړو انشاءالله په دې به تاسو سره خبرې کوو او ستاسو خبره باندې موږ ورسېدو دا د خلکو کشف الدین صاحب اخرنی 2 منټه دي که نه جی خلکو دا ګیله وکړه چې د 2-3 کالونو کې خلکو ویل چې یاره بجلی غلا چې کومه کېږي نو هغه د وابډې والا راځي او د خلکو سره بالکل دغه کوي که نه نو دا ګیله مو شوه د پکې ویل چې زموږ په ملک کې وسیلې ډېر دي ارڅه ډېر دي او موږ سره هم داسې کېږي نو د سرکاري ادارو د باضابطه نومونه پکې خلک اخلي لګیا دي ګوره چې دا اوس د نن نه کېږي دا سلسله د پخوانه را روانه ده د بټو خبره د یو کړه دا خو بدی په خپل باندې ویني ځکه چې زموږ په خبر په دی خواو شا کې زموږ په دې چاپیرچل کې بلا ډېرې زیاتې د خښتو بټې دي او الته خلک ویني یوازې د بټو خبره نه په دې ایریا کې خلک کونډې لګولې دي او بیا تاسو ګوره چې وابډې اهلکار ورسره هم ملګري دي او اوس خو خبره دا ده چې چېرې وابډې والا بجلي ورته بندوي چې یاره په دې بنیاد باندې چې په کومه علاقه کې زیات د بجلي یعنې د بیلونو ادایګي نه کېږي بیا هلته زموږ ایم پي اے صاحبان راځي او ځان سره مسلح خلک راولي کوتکماران راولي او په ګریډ سټیشن ورځي او بیا هلته په زوره باندې بجلي ان کوي نو په ګریډ سټیشن کې خو عمله صحیح خو زیات نه زیات به 4 کسه عملي او کس په کې چوکیداری او نور به دغه د هغه ایم پی ایس خلاف تر اوسه پورې او د هغه ایم پی ایس خلاف تر اوسه پورې او دا یو ځل نه شو بلکې دا خو یو طریقه جوړه ده او د عوامي مقبولیت یو ذریعہ ده چې په دې طریقه باندې خپل مقبولیت حاصل کړي چې بس په زور باندې په ګریډ سټیشن ورده د دې نه مخکې مونږ کتلې خلکو ګریډ سټیشن یې سوځولي چې بجلی لوډ شیډینګ به سیوا شنه ګریډ سټیشن به اوس وځي ډېره مهرباني کاشاني سید صاحب بس دا خو پروګرام پکې دغه شو خلکو غریبانو په زړه باندې خبرې وي هغه پکې خپل خبرې وکړي تاسو د کور ودانې تاسو دومره وخت راکو او زموږ پروګرام ته راغی ډېره مهرباني قدرمنو اوریدونکو زموږ پروګرام کتونکو دا د نن پروګرام سبب د خیره بیا ان شاء الله همدغه رنګ تاسو د مسلو په موضوع سره بیا تاسو خدمت کې حاضرې ګو سلونه 15 بجو پورې مونږ ټول خپل دعا کې یاد ساتئ الله پامان